بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون. مخکیات کی الله رب العزت خبره بیان کړې وه د هغو خلکو ولا چې کومو خلکو نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه راغلي وو او نبی صلی الله علیه وسلم نے تپوس کړو ویره دا موږ رب نږدې دی او کلر دی که نږدې وي نو موږ بیا په کراره اواز وکوم راغواړو به او کلر بیا په زور سره نو الله رب العزت د آیات دی ټایم کې نازل کړه او دا د دې آیات شان نزول هم دی چې دې واقعې باندې آیات نازل شوی او اذا سألک عبادي عني فإني قریب نو الله رب العزت د دوی جواب کوي زه نږدې یم چغو او نرو سرو والو ضرورت نشته لکه نن سبا عام طور خلکو دا خبره جوړه کړې ده او د نن آیات کې لکه څرنګه مخکې آیاتونو کې د روژې باره کې مسائل شروع کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم روژې په تاسو هم فرض دي او تاسو نه مخکې خلکو باندې فرض شوی وي نو همدارنګه په تاسو یعنې امت د نبي صلی الله علیه وسلم باندې هم فرض دي او بیا منځ کې مسله د روژې د شمار راوړله او که څوک بیمار شي یا په سفر کې شي نو هغه به څه طریقه وي او بیا د روژې فضیلت هم بیان کړه چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او دین علاوه ټول کوم آسماني کتابونه دي د احمد د حدیثو کتاب دی هغه په حواله سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وی د څور آسماني کتابونه دي صحیفې شوي د ټول روژې میاشتې کې نازل شوي دي او بیا دې علت او وجه هم ذکر کړی وه چې ولتکملوا العدة چې دا روژې ټیک دی یو سړی بیمار شول عذر راغلل یا مسافر شول بعد کې به روژې ولې ساتي بس روژې میاشتې تېره شو چاته عذر راغله خو بس ټیک دی تېرې شوې نوې دغه کومه د دوباره روژې نستلې د دې دپاره چې تاسو د دې روژې والا کوم شمار دی یعنې 10 روژې دي هغه پوره شي او دویم دا ټیک دی یو سړی مسافر شي یا بیمار شي څه بل څه عذر ورته پېښ شو روژه ماتولی شي دې دپاره چې الله تعالی څه شی غواړي یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر الله تعالی تاسو باندې تنګسیا نه غواړي تاسو باندې تنګي نه راولي بلکې تاسو دپاره فراخي راولي او دین چې دا ټول آسان دی لا اکراه فی الدین دین کې زور جبر او همدارنګه ظلم زیاتې نشته دی دا دین ټول آسان دی کله چې انسان همت کوي نو الله تعالی بیا دغه ټول مسایل او ټول دین ورته اسانوي او بیا دا خبره هم ذکر کړه چې دا روژه څه دی دې سره قربت حاصلېږي نزدېکت حاصلېږي الله تعالی ته نو چې مخکې د نزدېکت مسایل بیان شول منځ کې دا مسله یې راوړه د نزدېکت والا خلکو تپوس وکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وی یا رسول الله رب ته څرنګه نږدې شوم او کله یې څرنګه طریقې سره आवाज وکړو نو هغه بیان کور کې او نن بیا د روژې باره کې مسله ذکر کوي چې احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم مخکې امتونو کې به دا طریقه وه چې روژې کې به جما کول څه د خپل بیبي سره نزدېکت او کورواله کول څه دغه بند او بیا بعد کې بنده واقعه وشوله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره دا واقعه وشوله او هغه نه پاس چې دی بیا د روژې کې جما څه دغه جایزه شوله او دې آیات کې څو مسلې نور هم ذکر کوي د اعتکاف والا او همدارنګه روژې کې د جما والا او دا مسایل ذکر کوي نو موږ نن صرف یو خبره ذکر کوم چې احل لکم لیلة الصیام الرفث نو مخکې امتونو کې دا خبره جایزه نه وه او ټیک نه وه او اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت څه دی نو دې دپاره دا مسله دی چې کله چې کله هم یو سړی روژه ماته کړي د روژه ماتې نه پاس دی بس بیا سړی خپل بیبي سره کوروالی او نزدېکت کولی شي تر هغه د سبی اذانونو پورې خو چې کله یو ځل اذان هغه وشو د روژې ټایم ختم شو پښمني ټایم ختم شو نو بیا هر څه بند وي بیا
او که بیا یو سړی داسې وي چې یاره زه خپل بیبي سره یو مثال ورځې ټایم کې نږدې کېدل یا څملستل یا مو پښتو کې ورته یم څپول یا څوک ورته خپلول ورته یي دا شیان څه دي دې که یو سړي ځان باندې اعتماد وي بیا دې کې مسله دا دی که یو سړي ځان باندې اعتماد وي چې یاره زه خپل ځان کنټرول کولی شم نو بیا ټیک دی که ځان نشي کنټرول کولی مطلب ورسره انزال کېږي کار ورسره خرابېږي نو بیا د ځان ونه وساتي بیا نزدېکت همدارنګې دغه میلاوېدل او کېناستل د بیا صحیح نه دي څه بالکل بیخي سړی د کوم د دغه انزال طرف ته خبره ځي نو هغه بیا کوم دواعي دي هغو نه بیا ځان ساتل پکار وي خو دا مخکې امتونو کې صحیح نه وه اوس مو امت دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت دپاره دا نرمي دی چې کله روژه ماته شي روژه ماتې نه پس بیا دا صحیح نه کولی شي احل لکم حلال کړه شوي تاسو دپاره لیلة الصیام الرفثو په شپې د روژې کې نزدېکت الی نسائکم خپلو بیبیانو سره خپلو ښځو سره ځکه چې هن لباس لکم دا جمع دی پردې دی تاسو دپاره دا ښځې وانتم لباس لهن او تاسو جمع یو یا پرده یو د دغو ښځو دپاره علم الله انکم کنتم تختانون یقینا پوهې دی الله تعالی په تاسو باندې یعنې کې تاسو به خپل ځان واچو په خیانت کې چې تاسو خپل ځانونه په خیانت کې اچونکي یو خیانت کې څه مطلب چې تاسو به دغه خامخا غلطي به سره کېږي نو الله تعالی تاسو پر دغه یوه نرمي راوستله که الله تعالی موږ ته